أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. بداية کې الله سبحانه وتعالى د أصحاب حجر چې د سورة الحجر دې ته ویل کېږي دغه تفصیل ذکر کوي. مخکې موږ ویل چې د قوم لوط الله سبحانه وتعالى د بربادي واقعات ذکر کړي وي. د شعیب علیه السلام قوم مدین دغه واقعات الله پاک څه کړي ذکر کړي. دا دریم قوم دی چې هغه ته اصحاب حجر ویل کېږي. اصحاب حجر څوک دي؟ دا د سره قوم ثمود چې دغه لپاره الله سبحانه وتعالى نبي ورستولی و صالح علیه السلام، هغه ته اصحاب حجر ورته ویل کېږي. لکه قوم عاد لره الله سبحانه وتعالى د هود علیه السلام قوم عاد لره الله سبحانه وتعالى هود علیه السلام ورستولی و او د هغو ذکر هم احقاب په نامه سره بل ځای کېږي. دلته د قوم صالح علیه السلام د قوم ثمود ذکر په چه سره باندې کېږي؟ په اصحاب حجر سره باندې کېږي. نو ولقد کذب دا درې قومونه چې الله سبحانه وتعالی مخکې بیان قوم لوط او دارنګه قوم شعیب علیه السلام او قوم حجر قوم صالح علیه السلام. وایي د دې درې سرې پر یوه د مدینې منورې څخه شمال او خواته شام ته ځي، دا درې سره قومونه څه دي؟ په لاره کې واقع دي. تفصیل دا رقم دی چې د شام څخه مدینې خواته را روان سي، نو اول د واره چې کوم پروت دی هغه قوم لوط دی، په منځ کې قوم شعیب علیه السلام څه دی پروت دی، او مدینې منورې ته نږدې دا بیا قوم صالح علیه السلام چې هغه د قوم ثمود ویل کېږي یا اصحاب حجر ویل کېږي، دا څه دي پراته دي. نو ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، په تحقیق سره تکذیب کړی و اصحاب حجر قوم د ثمود علیه السلام المرسلین د انبیا علیهم السلام. دلته انبیا علیهم السلام جمع ذکر کړي دي. وایي د یوه نبي تکذیب کول د ګردو نبیانو د تکذیب کولو څه دي؟ برابر دي. وآتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین. وآتیناهم آیاتنا، الله پاک موږ دوی ته ورکړي وي معجزات، حسي معجزات الله پاک ورکړي وي. فکانوا عنها معرضین، د هغو معجزات خدای څه کوي؟ اعراض یې کوي. حسي معجزات څه وه؟ د نبي سي معجزات طلب کله الله پاک د یو غره څخه دوی لره یو وښه څه کړل راویستل، هغه وښه دوی څه کړله قتل کړل، بس الله پر دوی باندې څه راوستي؟ عذاب راوستي. وآتیناهم آیاتنا، الله پاک موږ دوی ته ورکړي وي معجزات فکانوا عنها معرضین، دا معجزات څخه هم دوی څه کوي؟ اعراض یې کوي. په تهذیب په تمدن کې دا خلک ډېر زیات څه پر مخ وو، جسماني قوت یې هم درلودی، مال و اسباب یې هم درلودل، او د فن تعمیر سره ډېر زیات څه آګاه و خبر و. په زرو کاله مخکې کم غرونه دوی کاټ کړي، په هغه کې دوی کورونه جوړ کړي دي، هغه تر نن ورځې پورې څه دي؟ محفوظه دي. او د الله د عذاب څخه چې دوی د معجزات څخه د نبي د پیغام څخه انکار وکړي، نه بیا دوی جسماني قوت، نه مادي وسایل، نه د هغه زماني ټکنالوژي دوی ورسره وه د فن تعمیر چې د غټ غټ شاهکار محلات په غرو کې دوی جوړ کړي وو چې په دا کې موږ محفوظ وو، په دا کې به عذاب څنګه راځي، هغه د عذاب دوی څه نسو خلاص نسو. وکانو ینحتون من الجبال بیوتا آمنین. وکانو ینحتون دیو تراشولې من الجبال د غرو څخه بیوتا کورونه آمنین په امن او په سکون سره. لیکن فاخذتهم الصیحة مصبحین، د سار په وخت کې په چغه باندې الله سبحانه وتعالی دوی څه کړل؟ هلاک کړل. فما اغنى عنهم ما كانوا یکسبون، دوی لره په ښه نه ورلو ما كانوا یکسبون چې کوم دوی څه کول؟ کمایې کول. صحیح. نو قوم لوط، قوم شعیب او قوم صالح درې سره الله سبحانه وتعالی په تفصیل سره په دا صورت کې څوک بیان یې کړل. هلته د صورت په شروع کې هم د مشرکین مکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بغض و عناد، تمسخر، استهزاء کول، د هغو ذکر الله سبحانه وتعالی کړی و، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک څه ورکړی و؟ تسلي ورکړې وه چې دارنګه مخکې هم ډېر قومونه تېر سوي دي، هغه هم د نبي تمسخر استهزاء کړې ده، دعوت انکار یې کړی دی، الله سبحانه وتعالی د عذاب سره څه کړي دي؟ دوچاره کړي دي. د دې صورت په اخر کې هم بیا الله سبحانه وتعالی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه ورکوي؟ تسلي ورکوي. نو وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق، الله پاک وایي موږ نه دي پیدا کړي دا مځکې او اسمانونه، وما بینهما، او د مځکې او د اسمانو په منځ کې څومره نعمتونه دي، الا بالحق، مګر موږ په یو نصب العین سره د یو مقصد طاعت او په حق سره موږ څه کړي؟ پیدا کړي دي. ساینس موږ د خالد رشید د کائنات پیدا شوي دي، خالد تلاش د
یعنې تلاش کوي جستجو کوي چې موږ ته راوښیي چې دا دنیا الله پاک څنګه څه کړې ده پیدا کړې ده دین وحي هغه موږ ته دا هم راښیي چې الله پاک دا دنیا څنګه پیدا کړې ده کله پیدا کړې ده او د څه مقصد لپاره یې څه کړې ده پیدا کړې ده او د دې دنیا انجام هغه څه دی وما خلقنا السماوات والارض وما بينهم الله پاک موږ پیدا کړي نه دي د مځکو اسمانونه او د دې په منځ کې څه مخلوقات دي الا بالحق مگر په حق سره پیدا کړي دي بل ځای الله پاک وایي ربنا ما خلقت هذا باطلا ما خلقت هذا باطلا تا نه پیدا کړي د دنیا باطل نه ده پیدا کړي لکه په هندو میتالوجي کې هغه څه وایي هغه وایي دا دنیا د رام څه د لیلا د رام راولاړ سو رامجي راولاړ سو ساتیري دپاره د دنیا څه کړل جوړه کړل د چا سره راچه جوړ کړي څوک ورته څه کړي راشوه کړي دا رنګه نه ده چې هغه د ساتیري دپاره د دنیا څه شوې ده جوړ شوې ده دنیا خالق کائنات جوړه کړې ده هغه خلاق علی مخکې په آیت کې راځي چې هغه بهترینه تخلیق کول والا دی هغه ډېر زیات څه دی خبر لرونکی څه دی ذات دی هغه په باطله طریقه د دنیا نه پیدا کړې بې مقصد یې نه ده پیدا کړې بغیر نسب الله نه نه ده پیدا کړی دی خاص مقصد لپاره پیدا کړی دی خاص مقصد دی دنیا د انسان لپاره پیدا کړی بل سوال پیدا کېږي چې انسان یې د څه لپاره پیدا کړی الله سبحانه وتعالی د خپل عبادت او معرفت لپاره څه کړی دی پیدا کړی دی او د انسان دا رنګ نه دی چې انسان په دنیا کې انسان دنیا هم فنا شوله انسان هم څه شو فنا شو په دغه آیت کې ګره تفصیل الله پاک څه کړی بیان کړی دی دا دنیا پر یو خاص نتیجه باندې څه کېږي منتج کېږي دغه الله پاک تفصیل څه کړی بیان کړی دی وإن الساعة لآتية فاصفحي الصفح الجميل دا دنیا وروسته قیامت څه کېدونکی دی وإن الساعة لآتية قیامت راتلونکی دی دا کامن سنس هم دا خبره تسلیمي په دنیا کې موږ وینو چې انسان الله پاک پیدا کړی انسان ته الله پاک اخلاقي حس ورکړی دی د جزا او د سزا پہچان د نیکو د شرو د بد پہچان د څه کړی دی ورکړی دی د شر د بد په انجام دې څه کړی دی خبر کړی دی په دنیا کې موږ وینو ډېر خلک هغه د لوټ مار د غلا د دوکې د فراډ د کرپشن بدعملي څه کوي ژوند تېروي په عیش په عشرت کې څه کوي ژوند تېروي ډېر خلک هغه ایمانداره خلک هغه د فاقې د فقر او د محتاجي څه کوي ژوند تېروي نو د کامن سنس تقاضا دا ده چې بله دنیا سته چې په هغه کې به الله سبحانه وتعالی څه کوي انصاف پکې څه پکې عدل پکې نو ان الساعة لآتیة دا پکې مځکې اسمانونه پیدا کړي دي مځکې د اسمانونو په منځ کې د ګرد نعمتونه چې پیدا کړي دي په حق سره پیدا کړي دي د دې وروسته وان الساعة لآتیة د دنیا فنا کېدونکې د قیامت راتلونکې دي فاصفحي الصفح الجمیل او د آخري آیتو کې د دعوت دین د تبلیغ نتایج ثمرات احکام الله سبحانه وتعالی څه کړي دي بیان کړي دي یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 کاله صرف قریبي رشتہ داران سمرات کور والا قریبي رشتہ داران سمرات څوړ یار دوست او صدیق اکبر رضی الله عنه د قریبي رشتہ داران سمرات علي المرتضی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار کوي د قریبي رشتہ داران سمرات خپل غلام چې زید رضی الله عنه د قریبي رشتہ داران رسول الله صلی الله علیه وسلم څور کوي دعوت ورکوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مخکې آیتو کې راځي چې الله حکم ورکړي چې ته اوس دعوت عام که على الاعلان که چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت على الاعلان کې مشرکین مکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت څه کوي شروع کوي الله پاک حکم ورکړي فاصفحي الصفح الجمیل د دې څخه څه وکړه صفح جمیل درګذر وکړه او څه ورکړه سره وکړه بهترینه درګذر سره وکړه ان ربک هو الخلاق ستا رب چې دی هغه بهترینه تخلیق کوونکی دی العلیم په هر څه باندې څه دی خبر دی اوس چې په مکه مکرمه کې کم سرداران او کم سرمایداره خلک وو وسایل درلود هغه د دین څه شروع کړي مخالفت یې شروع کړي الله سبحانه وتعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی ورکړي چې دوی مال او اسباب ته مه ګوره تا ته الله سبحانه وتعالی روحاني څه درکړي دي نعمتونه درکړي دي ولقد آتیناک بېشکه موږ تاسو درکړي دي 7 من المثاني هغه آیتونه چې هغه بار بار څه کېږي ویل کېږي چې هغه ته الله پاک القرآن العظیم قرآن عظیم هم څه کړي ورته ویلي دي الله پاک تا ته سورې فاتحه درکړې ده سورې فاتحه د ګرد قرآن القرآن دې ته ویل کېږي د قرآن مور ده یو رقم اساس القرآن ته ویل کېږي د قرآن څه دی
بنیاد دی. الشافیه هم ورته ویل کېږي چې په دې کې الله پاک څه ایښې ده؟ شفا ایښې ده. الکافیه هم دې څه کېږي چې د مسلمان دپاره څه کفایت کوونکی دی چې الله پاک دومره غټ نعمت درکړی دی چې هغه سوره فاتحه ده چې هغه متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا صورت نه الله پاک په قرآن حکیم کې نازله کړی دی، نه په تورات کې نازله کړی دی، نه په انجیل کې نازله کړی دی. او د ګرد دین اساس و بنیاد احکام و خلاصه الله سبحانه وتعالی په سوره فاتحه کې څه کړی بیان کړی ده. ولقد آتیناک الله پاک موږ ته درکړی دي 7 من المثانی، هغه آیتونه چې بار بار ویل کېږي. بار بار څه مطلب؟ د مسلمان چې لمونځ کوي د لمانځه یو رکعت هم د سورې فاتحه بغیره نه ادا کېږي، نو بار بار سورې فاتحه څه کېږي؟ تلاوت کېږي. والقرآن العظیم الله پاک قرآن عظیم دې څه کړي ویل دي. نو جمهور پر دې باندې متفق دي چې 7 من المثانی څخه مراد څه ده؟ سورې فاتحه ده. نور تسلی الله سبحانه وتعالی ورکوي چې لا تمدن عینیک الی ما متعنا به. مسلمان چې هغه د ایماندارۍ ژوند تېروي، نور خلکو ته ګوري چې هغه په پیسو کې څه کوي، بازي کېدل څه کوي، زړه ولږېږي. الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې لا تمدن عینیک الی ما متعنا به، دا ستا سترګې مه وراړوه الی ما متعنا به ازواج منهم، چې دا کمې د دنیا الله پاک مالک یې څوک نه دي جوړ کړي. د دنیا څخه صرف دی څه کوی سي؟ فایده اخیستی سي. فایده هم څه ده؟ د عارضي وخت لپاره. د دنیا مالک الله سبحانه وتعالی چې یو سړی سرمایهداره جوړ کړي، وسایل جوړ کړي، په نعمتو سره دی څه کړي؟ مستفیده کړي. د هغه دی مالک نه وي، د هغه څخه دی څه اخلي؟ ما متعنا به، ظاهري وقتي څه اخلي؟ فایده اخلي. هېچا دنیا د ځان سره څه کړې ده؟ نه ده وړې. بلکې د دنیا متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا د الله په نظر کې د مچر د یوه پر برابر څه نه لري؟ حیثیت نه لري. که دا حیثیت درلودی الله سبحانه وتعالی به د دنیا څخه یو غړپ اوبه کافر ته نه وای ورکړي. ولا تمدن سترګې مه وراړوه سترګې ستا الی ما متعنا به، چې موږ نفع به تورې نفع د دنیا دي تور کړې ده. ازواج منهم څه مراد؟ د کافرانو مختلف څه دي؟ قسمونه دي. که هغه یهود دي، که نصارا دي، که هندوان دي. ازواج منهم جوړې د دي. ولا تحزن علیهم، او پر دې باندې ته ډېر غمګینه کېږه مه. واخفض جناحک للمؤمنین. واخفض جناحک مطلب دی د خپل وژې ته کښته که چا لره؟ مؤمنین لره. یعنې د دې سره ته څه وکړه؟ نرمي وکړه، دې ته څه متوجه سه. صحیح. وقل انی انا النذیر المبین. په عربي کې د ستورو عربي کې به خاص پیغام قوم ته چا ورکوي، نو هغه به غره ته وختي، او هغه به عریان نذیر یې ته ویل کېدي. لڅ به غره ته وختي، هلته به ناره ولګول وا صباحا، قوم به ګرد څه راجمع بس. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جاهلي رسم څه کوي؟ ختم کوي. چې دعوت عام کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا و غره ته وختي، هلته پر قوم باندې څه وکړي؟ غږ وکړي چې قوم رالی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت توحید څه ورکړي؟ پیغام ورکړي. پر دا موقع باندې ابو لهب رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا هغه څه خبره وکړل؟ اجمعتنا لهذا، ته موږ دې لپاره څه کړي یو؟ راجمع کړي یو. تبا لک جماعتنا لهذا، چې الله پاک صورت نازل کړي تبت یدا ابي لهب. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی پاک وایي وقل، ته ورته ووایه د کافرانو ته انی انا النذیر، چې زه ویرونکی یم، المبین ښکاره. صحیح. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن یضین. مقتسمین مراد په بعضو روایتو کې یهود و نصارا مراد نقل شوي دي، په بعضو روایتو کې مشرکین مکه مراد نقل شوي دي. کما انزلنا الله پاک وایي لکه څرنګه چې موږ نازل کړي یو علی المقتسمین. چا باندې؟ مقتسمین معنا چې هغه ټوکرې کولو والا. مراد څوک دي؟ یهود و نصارا دي، چې هغه د قرآن به د دوی د مزاج مطابق و. مخکې آیت کې راځي الذین جعلوا القرآن عضین، چې هغه د قرآن څه کړي؟ ټوکرې کړي. د دوی مزاج مطابق و، هغه به څه کوي؟ قبلوي به. چې د مزاج مطابق به نه و، هغه به څه کوي؟ نه قبلوي. الله پاک وایي الذین، دا هغه خلک جعلوا القرآن عضین، چې دوی قرآن څه کړي؟ ټوکرې کړي.
یا د قرآن څخه مراد تورات و انجیل دی. د خپل تورات و انجیل دی محرفه کړی و، د تحریف شکار یې جوړ کړی و. هغه کې د خپل لاسو باندې سره راوستلي وې، تبدیلیان راوستلي وې. بعضې مفسرین د لیکلي کما انزلنا علی المقتسمین څخه مراد مشرکین مکه دي چې هغه 11 سردارانو چې هغه په څه اخیستي، حلف بې اخیستي، قسم بې اخیستي چې دا دین د دا شریعت دا قرآن به موږ څه کوو، مخالفت به کوو. ولې که الذین جعلوا القرآن عضین، دا خلک هم د قرآن څه جوړ کړي وي، ټوکرې جوړ کړي. ټوکرې څرنګه جوړ کړي د مشرکین مکه چې د قرآن حکیم آیتونه به نازلېدل، سورتونه به نازلېدل. مثلا د یو سورت نوم دی مائده، د بل سورت نوم دی بقره، د بل سورت نوم دی عنکبوت. دا به طورې استهزاء تمسخر دی به څه کوي چې دا صورت زما، دا صورت ستا. نو جعل القرآن عضین، قرآن دې څه جوړ کړي، ټوکرې جوړ کړي. فوربک لنسألنهم اجمعین، الله پاک قسم اخلي، خپل ذات باندې قسم اخلي چې ستا د رب په ذات زما قسم وي. لنسألنهم اجمعین، چې ضرور بالضرور به د دې څخه څه کوم، پوښتنه به کوو. صحابه پوښتنه یې کړې چې پوښتنه به دې څخه څه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیان کړي چې پوښتنه به دې څه د کلمې طیبې د لا اله الا الله، پوښتنه به دې څخه څه کېږي، هغه کېږي چې د دې پر تقاضاو باندې دې څه وکړي، څومره عمل وکړي. چې دغه متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کوم سړي کلمه طیبه په اخلاص سره وویل، الله سبحانه وتعالی به چیرې داخلي، جنت لره به داخلي. صحابه پوښتنه وکړه چې د اخلاص مقصد څه دی، یعنې خالي کلمه طیبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل چې د اخلاص مطلب دا دی چې کلمه طیبه په ذریعه باندې کوم شیان حلال سوي دي هغه دې حلال وګڼي، کوم شیان حرام سوي دي د حرام د ارتکاب څخه دې ځان څه کړي، راوګرځي. نو کلمه طیبه کې اخلاص څه پیدا کېږي چې داسې ژوند تېر کړي چې کوم شیان الله سبحانه وتعالی حلال ګڼي دي هغه ته حلال وګڼي، کوم شیان الله سبحانه وتعالی حرام ګڼي د هغه څخه څه وکړي، اجتناب وکړي. بیا په کلمه طیبه کې څه پیدا کېږي، اخلاص پیدا کېږي. حسن بصري رحمه الله دا ارشاد فرمایي چې دین صرف دین نه دی چې ته خالي ظاهري هولیت، ظاهري هیئت نه دی چې ته خالي خولي بسر کړه، د خالي ژره پرېښول، ته خالي د مسلمانانو څه لباس څه کړي، اختیار کړي. یا صرف دین نه دی چې ته امید وساتي، توقع وساتي، اعمال نه کوه، بلکې دین د نوم څه دی، دین یو د ایمان یو خاصه دی کیفیت دی چې هغه تصدیق څه دی، قلبي دی. د تصدیق څه دی، قلبي دی، چې هغه نشاني بیا څه دي، اعمال دي. نشي تصدیق قلبي ته کیفیت حاصلي، هغه سره سره اعمال هم صحیح صالح توفیق هم ته صحیح میسر وي، او دا څه دی، ایمان دی. نو فوربک لنسألنهم اجمعین، ستا د رب په ذات زما قسم وي، لنسألنهم اجمعین، چې ضرور به ضرور به دوی څخه ګرد څه پوښتنه کېږي، عما کانوا یعملون، چې کوم اعمال دوی کړي وو. فاصدع بما تؤمر، ته مول د دعوت دین متعلق په دې آخري ایتو کې الله سبحانه وتعالی ډېر احکام څه کړي دي، بیان کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا الله پاک حکم ورکوي فاصدع بما تؤمر، ته کل کړ دې هغه پیغام ورسوه چې کوم پیغام تا ته امر سوی دی. واعرض عن المشرکین، او د مشرکین څخه څه وکړه، اعراض وکړه. والله سبحانه وتعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه ورکوي، تسلیم ورکوي، انا کفیناک المستهزئین، چې موږ ستا کفایت کوو المستهزئین، چې کوم خلک ستا سره څه کوي، استهزاء کوي. الذین یجعلون مع الله الها آخر، دا خلک دي چې د الله د ذات سره دي نور خدایان څه کړي دي، ګرځولي دي. وسوف یعلمون، ډېر ژر به دې ته څه وشي، علم وشي. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. الله پاک ارشاد فرمایي چې موږ ډېر بهتر علم شته، انک یضیق صدرک، چې ستا سینه څه کېږي، تنګېږي، بما یقولون، دی به کله ویل چې دا ساحر دی، کله به ویل دا مجنون دی، کله به ویلې چې یو غلام د په کور کې ساتلی د هغه سره څه کوي، زده کړه کوي، بیا هم خلکو ته څه کوي، بیانوي. نو مختلف خبرې به یې کولې، په دې خبرو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه څه کېدل، تنګېدل. الله پاک وایي ولقد نعلم انک یضیق صدرک، موږ ته علم شته چې د مشرکین مکه
په خبرو باندې ستا سینه څه کېږي تنګېږي. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. دا نفس تنګي ضیق یا صدر دا غټ نه جوړې ده، نفسیاتي نه جوړې ده. خلک دې څه دي ښکار دي ټاکشان له څه کېږي ورځي، وایي زه نفس مې تنګېږي، نفسیاتي عواملو عوارض څه یم ښکار یم، روحي ناروغي څه سوې ده را لګېدلې ده. نو الله پاک په دې آیت کې د دې نسخه څه کړې ده بیان کړې ده. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. مسلمان چې عبادت کوي، مسلمان چې ذکر او اذکار کوي، وایي د عالم قدس د فیضانه څه دی څه سي مستفیده سي. په دې سره دا ضیق صدر الله سبحانه وتعالی څه وګرځي د لپاره د عباداتو د اذکارو دې په ذریعه باندې الله سبحانه وتعالی دې څه کي روحاني طور څه کي الا بذکر الله تطمئن القلوب. فسبح بحمد ربک. ورسول الله پاک سور کی حکم ورکي تسبیح بیان کا بحمد ربک او حمد پاکي بیان کا د خپل رب. وکن من الساجدین، او د چا څخه څه ساجدین څخه څه. واعبد ربک، او د خپل رب څه وکړه عبادت وکړه. حتی یأتیک الیقین، تر هغه وخته چې تا ته څه راسي یقین راسي. بعضې خلکو هغه ورکړي دي چې په سلوک کې عبادت تر هغه وخته پورې ضروري دی تر څه ټیمه تا ته مشاهده وسي یا تا ته څه راسي یقین راسي. او چې مشاهده حق تا ته وسي بیا د څه ضرورت نه د عبادت ضرورت نه. لیکن دا خبره څه نه ده درسته نه ده. مفسرین دې تفسیر څه بیان کړی دی واعبد ربک، د رب څه وکړه عبادت وکړه. حتی یأتیک الیقین، د یقین نه څه مراد دی مرګ اخیستی، یعنی د مرګ تر ساعته پورې انسان د عبادت څه دی مکلف دی پابند دی. دا نشي کېدلی چې مشاهده چاته حاصله سوله هغه د عبادت خلاص. دا د الحاد څه دی تصور دی. مسلمان هغه به څه کېږي د مرګ تر ساعته به د په عبادت څه دی مکلف دی به څه کوي عبادت کوي. واعبد ربک، د رب څه وکړه عبادت وکړه. حتی یأتیک الیقین، تر څه ټیمه چې تا ته څه راسي یقین راسي. یقین څه مراد څه دی مرګ. الله تعالی دې ماته او تاسو ټولو په دا ویلو او دا متفق نصیب کړي.